بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. ډاکټر واینز کې وزر بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د دویم نړیوالې جګړې څخه وروسته د برتانیا او امریکا په مرسته باندې په فلسطیني ځمکه کې د نړۍ ټول یهود راغونډ کړی شو، هلته ووسولی شو. له هغه وروسته هغوی ته مالي ځاني او وسلوال ملاتړ ورکړی شو تر څو هغوی د فلسطین او شاوخوا د عربو هیوادونو ځمکې ونیولې او دې حد ته راورسېده چې یو څه موده وړاندې هغوی خپل ځان یو هیواد اعلان کړ. همداراز د نړۍ تقریبا 160 هیوادونه هغوی سره د هیواد په توګه راکړه ورکړه کوي، سفارتي اړیکې لري. خو اوس مهال اسرائیل یو بل کار داسې وکړ چې په نړیواله نقشه کې د فلسطین لرې کړو، د هغه پر ځای خپل نوم ولیکه. ګوګل هم د هغوی سره د ملاتړ وکړ، یعنی کله چې په انټرنیټ کې تاسو د فلسطین نوم ورکوئ نو د فلسطین په نقشه کې د فلسطین نوم نه راځي، بلکې د هغې پر ځای به د اسرائیل نوم راځي. همداراز اسرائیل اوس په دې هڅه کې دی چې د هغه هیوادونه چې د اسرائیل سره اړیکې نه لري د هغوی سره اړیکې برابرې کړي، چې یو څو ورځې مخکې د متحده عرب اماراتو سره هم اړیکې برابرې کړي. خو تر ټولو مهم چې د خلکو سترګې د هغه طرف ته دي، هغه دی د پاکستان تعلقات د اسرائیل سره، چې آیا پاکستان به د اسرائیل سره اړیکې جوړې کړي او کنه. په ظاهرا تاسو به هر وخت اوریدلی وي چې د پاکستان حکومت د اسرائیل خلاف غږ پورته کړی، د فلسطین طرفداري کړې ده. همداراز په 1980 میلادي کال کې د عرب اسرائیل جنگ پر مهال هم د پاکستان هوایي ځواک یو پایلټ د عربانو لخوا په اسرائیل باندې حمله کړې دي. همداراز په 1903 او 1904 عرب اسرائیل جنگ کې هم 2 پاکستانی پایلټانو د عربانو په طرفداري د اسرائیل په خلاف جنگیدلي دي. همداراز د پاکستان حکومتي چارواکو په څخه به تاسو دا هم اوریدلی وي چې د اسرائیل په نوم هیڅ یو هیواد شتون نه لري، نو موږ څنګه د اسرائیل سره سفارتي اړیکې برابرې کړو. بل تاسو که چېرته د پاکستان پاسپورټ وګورئ نه، په پاکستانی پاسپورټ باندې په واضح الفاظو باندې لیکلي دي چې پرته له اسرائیل څخه د نړۍ ټولو هیوادونو ته دا پاسپورټ کارېدلی شي. نن به موږ همدغه د پاسپورټ په سر لیکل شوې جمله په دې باندې بحث کوو چې دا خبره تر څومره پورې حقیقت دی، څومره رښتیا دی، آیا دا حقیقت لري او که هسې نړیوال دوکه کول دي. نو مخکې له دې چې په دغه تشریح کړو، له هغه ملګري چې نوي دي او یا هم زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم د ټلۍ په نښان کلیک وکړئ تر څو زموږ د نوو معلوماتي ویډیوګانو نوټیفیکیشن یا خبر پر وخت ترلاسه کړئ. ګرانو کتونکو، د پاکستانی پاسپورټ پر سر لیکل شوې دا جمله چې دا پاسپورټ پرته له اسرائیل څخه بل د نړۍ هر هیواد ته د کارېدلو وړتیا لري یا کارول کېدی شي. دا جمله که چیرې دې ته په غور سره وکتل شي نو دا د پاکستان اصلیت ښکاره کوي، د پاکستان د پالیسي اصلیت ښکاره کوي، او هغه داسې چې دوی په ښکاره هر وخت دا بیان نه ورکوي چې د نړۍ پر مخ د اسرائیل په نوم هیڅ یو هیواد شتون نه لري. خو دلته په دې جمله کې دی په غیر مستقیم ډول باندې په لومړیو ورځو کې اسرائیل د یو هیواد په توګه قبول کړی دی، ځکه وایي د نړۍ هر هیواد ته پرته له اسرائیل څخه. تاسو که د نړۍ هر پاسپورټ وګورئ، تقریبا 50 هیوادونه داسې چې هغوی له سره د اسرائیل سره لګي نه، د اسرائیل سره هیڅ قسمه اړیکه ساتل نه غواړي، خو د هغوی په پاسپورټ به تاسو دغه جمله ونه وینئ. پاکستان یوازینی هیواد دی چې د هغې په پاسپورټ باندې دا جمله لیکل شوې ده. یعنی دوی که چېرته دې جملې ته په غور سره فکر وشي نو په دې جمله کې دوی په ښکاره ډول باندې اسرائیل د یو هیواد په توګه قبول کړی دی. اوس راځو چې آیا د پاکستان او د اسرائیلو ترمنځ کوم ارتباط شته، کومه اړیکه لري سره او که نه؟ هو، بالکل پاکستان او اسرائیل د ډېر پخوا راهیسې تعلقات لري، که هغه اقتصادي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه وسله والي دي، هر قسمه اړیکې دوی لري، خو هغه پټې ساتي.
د پردې پر مخ د اسرایلو خلاف خبرې کوي خو د پردې تر شا د هغوی تر ټولو نږدې ملګري دي. د دلیل په توګه باندې که موږ چیرته دلیلونه وړاندې کول پیل کړو ټول دلیلونه وړاندې کول پیل کړو نو دا ویډیو به ډیره زیاته اوږده شي، په ګنټو به دا ویډیو جوړه شي. خو موږ دلته یو څو ثبوتونه تاسو ته وړاندې کړو چې پس له هغې به تاسو په خپله پوه شئ چې د اسرایلو په اړه د پاکستان د ظاهري سیاست یو دوه مخی سیاست دی او د مسلمانانو په سترګو کې شګه غورځول دي. ګرانو کتونکو راځو شروع کوو د 1971 میلادي کال څخه. دا هغه کال و چې د عربي نړۍ ټول هیوادونه د اسرائیل لخوا درتېدلي وو. پرته له جارډن یا اردن څخه نو ټول عربي هیوادونه د اسرائیل په خلاف راپاڅېدلي وو، خاصتا د فلسطین ځوانان چې دوی یو ګوند جوړ کو چې هغې ته PLO فلسطین لیبریشن ارګنایزیشن ویله. دوی ټول راټول شول او چون د روس او د امریکا ترمنځ سوړ جنگ یا کول وار له لومړۍ نړیوالې جګړې څخه را شروع شوی و، دواړو یو بل ماتول غوښتل. نو همدا لامل و چون اسرائیل د امریکا او د برطانیا تولیدو، نو روسیې غوښتل چې امریکا دلته ماته کړي. نو په دې خاطر روسیې فلسطیني مجاهدینو ته او عربو مجاهدینو ته وسلې ورکړي. 1901 میلادي کال کې فلسطیني او عربي مجاهدینو غوښتل چې اسرائیل سره فیصله کن جنگ وکړي او اسرائیل له دغه ځای څخه مکملا ختم کړي. خو چون د اردن فوج او د اردن پاچا کینګ حسین دا د امریکا او د برطانیا لخوا ټاکل شوی او د هغوی یو ګوډاګی و، نو هغوی د عربو د مجاهدینو د دغه پلان مخنیوی کو. همدا لامل چې د اسرائیلو څخه مخکې عربي مجاهدینو په اردن باندې حمله وکړه او ټولې هغه سیمې چې د اسرائیل او د اردن ترمنځ شتون درلودو عربي مجاهدینو یا فلسطیني مجاهدینو ونیولې او د اسرائیل او د اردن ترمنځ یې اړیکه ختمه کړه. په دې سره فلسطیني مجاهدینو او نورو عرب مجاهدینو اسرائیل له څلورو خواو څخه محاصره کړل. اسرائیل هیڅ یو داسې څوک نه لیدل په نږدې شاوخوا کې چې د هغوی سره مرسته وکړي. برطانیا او امریکا هم د لرېوالي له کبله د هغوی سره مرسته نشي کولی. اردن په خپله د فلسطیني مجاهدینو لاسه ماتې خوړله. نو همدا و چې هغوی خپل یو دریم ملګري ته پاکستان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. همدا و چې په هغه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د ضیاء الحق په مشرۍ باندې پاکستانی فوجیان اردن ته ولېږل. د اردن ته د پاکستانی فوجیانو په رسېدلو سره اسرائیل دفاعي بڼه اختیار کړه او پاکستانی او اردني فوجیانو د اردن لخوا په فلسطیني مجاهدینو باندې حمله وکړه. دا د 1901 میلادي کال د ستمبر میاشت وه. دغه جنگ د پاکستانی فوجانو دغه جنگ 12 ورځې دوام وکړ او په دغه 12 ورځو کې چون فلسطیني مجاهدینو کوم جهادي یا جنگي ټریننګ نه درلودو نو د هغې له کبله پاکستانی فوجیانو په 12 ورځو کې د 10 څخه تر 25,000 پورې مجاهدین ووژل چې تاریخ لیکي چې په هغوی کې اکثریت حلال کړی شوي وو. د فلسطیني مجاهدینو د دغه ماتې له کبله اسرائیل نور هم زړور شول او د پاتې فلسطیني او عربي مجاهدینو پر وړاندې هغوی هم بریا حاصله کړه. پاکستانی فوجیانو د فلسطیني مجاهدینو څخه دغه روسي وسله راټوله کړه او اسرائیلي حکومت ته یې په تحفه یا ډالۍ کې ورکړه. له دغه وروسته د اسرائیلي حکومت لخوا ضیاء الحق ته میډال امتیازي میډال یا تمغه هم ورکړی شوه. همداراز د اسرائیل د هغه وخت وزیر اعظم هم دا وینا کړې وه چې موږ په دومره کلونو کې دومره فلسطینیان نه وژلې څومره چې په دغه 12 ورځو کې ضیاء الحق ووژل. له 1901 میلادي کال څخه اوس راځو 1983 میلادي کال ته، افغان روس جنگ ته. چون دا اصل کې د افغانستان او د روس جنگ نه و بلکې دا د روس او د پاکستان جنگ و. خو د افغاني رهبرانو په کمزورۍ د پاکستان، عرب، اسرائیل او د امریکا په چالاکۍ باندې دغه جنگ د پاکستان روس پر ځای افغان روس جنگ باندې تبدیل کړی شو. په هر صورت په افغان روس جنگ کې تاسو به دا اورېدلي وي چې د روسانو وسلات د روسانو په خلاف وکارول شوه. کله مو په دې خبره سوچ کړی؟ د پاکستان تبلیغاتي میډیا نه علاوه که باقي تاسو ټولې نړۍ میډیا یا رسنۍ وګورئ
تاریخ وګورئ نو تاسو ته به دا واضح شي هغه وسله چې په 1901 میلادي کال کې پاکستانی فوج اسرائیلو ته تحفه کړې وه د فلسطیني مجاهدینو د وژلو څخه وروسته همغه روسي وسله اسرائیل او پاکستان ته ورکړه او پاکستان خپلو پالل شو جهادي مشرانو ته او جهادي مشرانو بیا په افغان ولس باندې تقسیم کړه تر څو هغوی د روسانو په خلاف وجنګېږي نو دغه وسله هم د اسرائیل لخوا پاکستان ته ورکړه شوې وه درېمه خبره د عمران خان وړومبۍ ښځه جمایما ګولډ سمیت کوګوري دغه هم یو يهودي و په 1990 میلادي کال کې عمران خان چې کله په لومړي ځل په انتخاباتو یا الیکشن کې برخه واخیستله د هغه ټوله خرچه هم جمایما خان ورکړې وه بخښنه غواړم جمایما ګولډ سمیت ورکړې وه هغې ته دا دومره روپۍ له کومه راتلې خاوند دومره وس نه لرو او ښځې سره دومره روپۍ وي چې عمران خان په انتخاباتو کې برخه واخلي عمران خان په هغه انتخاباتو کې ماتې وخوړله ناکام شو په 2003 میلادي کال کې د جمایما ګولډ سمیت او د عمران خان ترمنځ طلاق رامنځته شو خو له هغې وروسته هم د جمایما ګولډ سمیت او د عمران خان ترمنځ اړیکې لا هم شتون لري د عمران خان اکثرا خرچه او مالی مرسته اوس هم ورسره جمایما ګولډ سمیت کوي یعنی اوس هم هغه د یهودو د لاس لاندې او هغوی ته لاس نیولی دی لدينا علاوه څلورمه خبره تاسو ټول به پیپسي نیسلې پوما اډیډاس نایک او داسې نور کمپنیو نومونه اورېدلي وي دا ټول که څه هم په ظاهر باندې په امریکا برطانیا فرانس جرمني او نورو هیوادونو کې شتون لري خو دا هم ټولې د یهودو دي او د دوی مرسته د یهودو سره ده خاص کر پیپسي چې دا خپله مخفف دی د پی ایوری پینی ټو سیو اسرائیل خپله هره پیسه د اسرائیلو د بچکولو او د ژغورلو لپاره ورکړي دا ټولې کارخانې ټولې کمپنیانې په پاکستان کې د دوی ډېر زیات ملاتړ کیږي خاصتا پیپسي چې د پاکستان کرکټ بورډ سپانسر هم دی چې دا هم په غیر مستقیم ډول د پاکستان او د اسرائیلو ترمنځ د اړیکې یو مثال دی پنځمې خبرې ته راځو تاسو ما یو 15 کاله مخکې یو خبر په میډیا باندې په رسنیو باندې اورېدلی و چې په اسرائیلي فوج کې 600 پاکستانی شتون لري چې په دغه 600 پاکستانیو کې 300 پاکستانی جنکۍ دي دغه 600 کسان چې جنکۍ قادیانۍ وي دغه 600 کسان د کوم ځای په پاسپورت باندې اسرائیل ته لاړل آیا دوی سره د پاکستان پاسپورت نو بالکل وو شپږمه خبره ته راځو 1993 میلادي کال کې بېنظیر بټو او جنرال پرویز مشرف دوی په نیویارک کې د اسرائیل سره ملاقات کړې 1993 میلادي کال کې بېنظیر مشرف په نیویارک کې د اسرائیل وفد سره ملاقات کړو همداراز 9 مئی 2006 میلادي کال کې نیویارک یو ګران بیه هوټل د پارټي یا د میلې لپاره د بېنظیر بټو لخوا نیول شوی و دغه هوټل ټوله خرچه بېنظیر بټو ورکړه دا پارټي یا دا میله د څه لپاره وه دا میله د یو اسرائیلي حکومتي کارمند د زیږون په مناسبت یا برډ ډے پارټي په مناسبت باندې جوړه کړې شوې وه که چېرته د پاکستان او د اسرائیل ترمنځ کوم اړیکې نه وي د بیا ولې بېنظیر د یو کس د برډ ډے پارټي یا د زیږون د پیدایش د پارټي د میلې لپاره مکملا هوټل هغه په کری نیو همداراز په 2009 میلادي کال کې بېنظیر یو ځل بیا د اسرائیلي وفد برطانیوي وفد او د امریکایانو سره ملاقات وکړ چې بېنظیر له موساد CIA او برطانیې سکاټلند یارډ څخه د پاکستان په 2008 میلادي کال کې کېدونکو انتخاباتو کې د امنیت غوښتنه کړې وه همداراز په همدغه 2009 میلادي کال کې پاکستان پیپلز پارټي پارلیمنټیرین چې د بېنظیر بټو پارټي وه
د هغوی اعلی حکام یعنی مشرو چارواکو لومړی نیویارک بیا واشنگټن او ورپسې بیا تل ابیب اسرائیل ته سفر کړی. همداراز په 1999 میلادي کال اگست میاشت کې پاکستانی مذهبي مشرانو اسرائیل کې یوه هفته تیره کړه. همدغه پاکستانی پاسپورت اسرائیل ته لاړل او هلته یوه هفته تیره کړه او مختلفو ځایونو څخه لیدنه وکړه. په همدې اساس د نواز شریف ستر معاون صدیق الفاروق په 9 سپټمبر 1999 میلادي کال کې بیا بیان ورکړ د یو هیواد په توګه د اسرائیلو منل هیڅ باک یا هیڅ پروا نه کوي. یعنی دوی همغه وخت اسرائیل د یو هیواد په توګه منلی و. ګرانو کتونکو د 1999 میلادي کال فروری په میاشت کې د یهودو د نړیوال ارګنایزیشن معاون مشر اسلام آباد ته راغلی. د 12 څخه تر 14 فروری پورې په اسلام آباد کې وخت تیر کړ او د شهباز شریف سره لیدل وکړل او دغه اسرائیلی د راتګ ټول چارې چا ترتیب کړې وي. دا په برطانیه کې د پاکستان سفیره سیده عابده حسین یعنی د سیده عابده حسین لخوا دغه یهودي یا اسرائیلی سفر پاکستان ته برابر کړی شوی و. همداراز په دینه مخکې په 4 فروری 1999 میلادي کال کې د پاکستان لخوا د تعلقاتو د ښه کولو په غرض 8 پاکستانی صحافیان اسرائیل ته لیږل شوي وو. 8 صحافیان اسرائیل ته د پاکستان لخوا لیږل شوي وو. همداراز په 1999 میلادي کال کې اسرائیلی تجار او د استخباراتي افسر یاکونر مودي پاکستان ته راغلی او د ګوهر ایوب خان چې هغه وخت خارجه وزیر له هغه سره ولیدل. همداراز په مختلفو برخو کې د ملاتړ او پراختیا په اړه سره وغږېدل. همداراز ګرانو کتونکو اسرائیل یو له هغه هیوادونو څخه دی چې هر کال تر ټولو زیاتې وسلې پلوري، چې ځینې اسلامي هیوادونه په دې کې شامل دي چې له اسرائیلو څخه وسلې اخلي. لکه چیرته تاسو هغه لیست وګورئ، د هغه اسلامي هیوادونو لیست وګورئ کوم چې له اسرائیلو څخه وسله اخلي، په هغه کې پاکستان په سر باندې دی. تر ټولو لومړی مقام د پاکستان دی او پاکستان خپل ریډار سیستم د اسرائیلو څخه اخیستی دی. همداراز په 2003 میلادي کال کې کله چې امریکا او اسرائیلو په شریکه باندې په تل ابیب کې د ټوپکو په نړۍ کې یو نوی ټوپک رامنځته کړ چې نه یوازې هغه قد کېده بلکې کیمرې هم لرله. یعنی ضرورت نه و چې تاسو د دیوال هغه غاړه د دښمن ویشتلو لپاره لومړی د دیوال هغه غاړه وګورئ، بهر راوځئ، بیا نښه واخلئ او دښمن ولئ، بلکې تاسو کولی شئ چې د دیوال یو سایډ ته ودرېږئ، ټوپک قد کېږي، د کیمرې په واسطه تاسو دښمن درښئ او نښه کولی شئ او ډز هم پرې کولی شي. په 2003 میلادي کال کې دغه ټوپک د اسرائیلو د امریکا لخوا جوړ کړی شو. بیا همدغه ټوپک پاکستان ته هم ورکړی شو چې په 2015 میلادي کال کې پاکستان هم د هغوی نمایش وکړ او پاکستان اوس دغه ټوپک د POVI په نام باندې یادوي. د هغه دوه وسلې دي چې په ښکاره دي. نور څومره وسلې به دوی له اسرائیلو څخه اخیستې وي او یا اخلي، د دوی معلومات په صرف اسرائیل او پاکستان ته وي. همداراز په 2013 میلادي کال کې شاه محمود قریشي یو بیان ورکړی و چې پاکستان د اسرائیلو سره د تعلقاتو د پراختیا لیوالتیا ښایي. یعنی پاکستان دې ته لیواله دی، مینوال دی، غواړي چې د اسرائیلو سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي. همداراز یو څه موده وړاندې تاسو به دا هم اورېدلي وي چې پاکستان ته د اسرائیلو یو جهاز راغلی و. دغه خبر خپرېدلو سره سم چې دغه خبر د لومړي ځل لپاره د اسرائیل یو صحافي چې اویشارف نومېده د یو ټویټ وکړ چې په اسرائیلي طیاره اسلام آباد ته ورسېدله. دا خبر لکه د ځنګل د اور په شان په ټوله نړۍ کې خپور شو. دغه خبر په خپرېدو سره پاکستانی حکومت دغه خبر څخه انکار وکړ. همداراز د پاکستان هوایي ځواکونو مشر اعلان وکړ که چیرته د اسرائیلو طیاره د پاکستانی فضایي حدودو کې داخله شوه نو پاکستان به دغه طیاره وولي او دړې وړې به کړي. یو څو شېبې وروسته په اسلام آباد هوایي ډګر کې د اسرائیلي طیارې د کېناستو او د موجودیت انځورونه خپاره شو.
د پاکستان خپل بیانیه بدل کړه او وی ویل چې د تیلو اچولو لپاره اسرائیلي طیاره دلته په اسلام آباد کې گذر شوې ده. یو څو شېبې وروسته دغه اسرائیلي کسانو سره د ځینو کسانو د ملاقات تصویرونه خپاره شو چې پاکستان یو ځل بیا خپل بیانیه او نظر بدل کړ او ویل چې دا خو دغه ایرپورټ یا هوایي میدان یو څو کسانو او چې د هغوی سره ولیدل دا کوم دولتي کسان نو. په هر صورت بی بی سی اردو یا بی بی سی د شاه محمود قریشي څخه د دغه په اړه پوښتنه وکړه چې لومړی تاسو مکملا انکار وکړ، بیا مو ویل چې د تیلو اچولو لپاره گذر شوي، بیا مو ویل چې د سره حکومتي چارواکو لیدل نه دي کړي. آخر صحیح خبره څه ده؟ آخر حقیقت څه شی دی؟ د شاه محمود قریشي د جواب ورکولو څخه ډډه وکړه. تاسو په بی بی سی اردو کې د دې په اړه پوره معلومات او ریپورت لیدلی شئ. ګرانو کتونکو دلته یو خبره تاسو ته کول غواړم، که څه هم دا حقیقت دی چې اسرائیلي طیاره په اسلام آباد کې گذر شوې وه، دا هم حقیقت دی چې پایلټان د اسرائیل وو، هغوی هم هلته کوز شوي دي، په اسلام آباد کې لیدل شوي دي. خو د پاکستان دا بیان چې هیڅ قسمه اسرائیلي طیاره پاکستان ته نه ده راغلې، دوی هم رښتیا وایي، ځکه چې نړیوال قانون دی، نړیوال هوایي قانون داسې وایي که چیرته د مثال په ډول باندې یو طیاره له کابل څخه ممبئی یا انډیا ته ځي او د نیغ په نیغه د کابل څخه اوچتیږي او په ممبئی کې کوزیږي، نو دغه طیاره د افغانستان حسابیږي. خو که چیرته دا طیاره لومړی په اسلام آباد کې دمه کوي او د اسلام آباد څخه انډیا ته ځي، نو دغه طیاره که څه هم په جسمن دا د افغانستان طیاره ده، خو د انډیا سره په ریکارډ کې دا د پاکستان طیاره حسابیږي. ځکه کوم ایرپورټ کې چې طیاره کوزیږي، نو دغه ایرپورټ د طیارې څخه د هغه ایرپورټ ریکارډ غواړي کوم څخه چې دغه طیاره اوچتیږي. یعنی که د کابل له ایرپورټ څخه اوچته شوله او په انډیا کې کوز شوله، دا د افغانستان طیاره ده. خو که چیرته د افغانستان طیاره لومړی په اسلام آباد کې کوزیږي او اسلام آباد نه وروسته هندوستان ته ځي، نو دغه طیاره جسمن افغانۍ ده، خو د ریکارډ له مخې ده پاکستاني طیاره ده. همدغه طریقه همدغه چل اسرائیلي طیارې هم کړه چې اسرائیلي طیارې د تل ابیب څخه پرواز وکړ او بیا لاړه د اردن په امان ښار کې د ملکه عالیه ایرپورټ یا هوایي میدان کې د 15 دقیقو لپاره کېناسته. د هغه د عمان د هوایي میدان څخه بیا اسلام آباد ته لاړله. نو اسلام آباد سره د ریکارډ له مخې طیاره د اسرائیلو نه بلکې دا د عمان یو طیاره وه، ځکه چې د عمان یا د اردن د هوایي ډګر څخه اوچته شوې وه. که څه هم طیاره او پایلټ جسمن اسرائیلی وو، خو د ریکارډ له مخې دغه طیاره بیا د عمان ده، د اسرائیلو نه حسابیږي. دین علاوه ګرانو ملګرو، په 2015 کال سپټمبر په اول تاریخ باندې په ترکیه کې د اسرائیل او پاکستان خارجه وزیرانو سره لیدل کتل وکړل او د تعلقاتو په ټینګولو او نورو قوي کولو باندې بحث وکړ، چې دغه وخت د پاکستان وزیر خارجه خورشید محمود قصوري و او د اسرائیل وزیر خارجه شالوم و. یعنې دوی هلته لیدل کتل سره کړي دي. همدارس ګرانو ملګرو، د پاکستانی پاسپورت پر سر لیکل شوي چې او بل حکومت هم دا وایي د پاکستان چې هیڅ قسمه اسرائیل سره موږ اړیکې نه ساتو. دغه جمله چې د اسرائیل لپاره دا پاسپورت نشي کارول کېدلی، دا خبره هم په 2019 میلادي کال کې له منځه تللې ده. او هغه داسې چې د کراچۍ یو یهودي چې فیصل محمد خالد نومېده، چې خپل نوم بیا د خپل یهودي نوم فیصل بن خلدو، په پاکستانی پاسپورت باندې اسرائیل ته په سفر ولاړ. دا لومړی پاسپورت وو چې نړیوالې میډیا ته خپور کړی شو یا ښکاره کړی شو. تر دې دمخه که هر څومره پاکستانیان اسرائیل ته تللي دي، که هغه دولتي چارواکي دي که غیر دولتي چارواکي دي، هغه ټول پټ ساتل شوي دي. خو فیصل محمد خالد یا فیصل بن خلد دغه خبره افشا کړله او خپل پاسپورت کله چې ته او اجازه ورته ورکړې شوه، هغه تصویرونه یې خپاره کړل.
همداراز ګرانو کتونکو په کراچۍ کې د یهودي آبادۍ د تاریخ راټولولو او هغوی سره د مرستې کولو کار هم په زور او شور سره د پاکستان د حکومت لخوا شروع شوی دی. همداراز ګرانو کتونکو تاسو به یو څو ورځې وړاندې د پاکستان د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف هغه کانفرنس او بیان چې له رسنیو سره کړی و لیدلی وي. په هغه بیان کې هغه ویلي و که چېرته پاکستان غواړي چې په هندوستان باندې برلاسه شي نو باید د اسرائیلو سره اړیکې ټینګې کړي. په همدغه خاطر هغه وایي چې جنرال پرویز مشرف د اسرائیلو سره اړیکه هم ټینګه کړې وه چې په 4 ساعتو کې دننه اسرائیلي حکومت هغه ته د اړیکو د ښه کولو او لا زیاتولو مثبت جواب ورکړی و. یعنی پاکستانی چارواکي دولتي چارواکي دوی غواړي او دوی ته لیواله دي چې په ښکاره هم له اسرائیلو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، صرف د هغه لپاره بهانې لټوي تر څو یو لار هغې ته پیدا کړي. همداراز ګرانو کتونکو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په کوربتوب باندې پاکستان، متحده عرب امارات او اسرائیلو مشترکه جنگي مشقونه هم ترسره کړي دي. یعنی که چېرته د پاکستان د اسرائیلو سره اختلاف درلودلی نو هغوی کولی شو چې د دغه مشترکه مشقونو څخه انکار یې کړی وی، خو نه، بلکې دوی د هغوی سره یو ځای مشترکه جنگي مشقونه ترسره کړل. نو ګرانو کتونکو زموږ په اند همدومره ثبوتونه بس دی. یقینا تاسو پوه شوي یاستئ چې د پاکستان دغه سیاست دا یو دوه مخی سیاست دی، صرف د خلکو په سترګو کې شګه غورځول دي. حقیقتا پاکستان له اسرائیلو سره له ډېر پخوا څخه نږدې اړیکې لري او دغه اړیکې لا هم به جاري ساتي. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې پاکستان دغه دوه مخی سیاست مخ پر وړاندې بوسي، ولې په ښکاره ډول باندې د اسرائیلو په خلاف نه ودرېږي او یا هم ولې په ښکاره د اسرائیلو په طرفدارۍ کې نه ودرېږي. نو ګرانو کتونکو پاکستان نه په ښکاره د اسرائیلو سره یو ځای ودرېدی شي او نه هم په ښکاره د اسرائیلو په خلاف ودرېدی شي. وجه دا ده چې اسرائیل او پاکستان د برطانیا او د امریکا اړې دي، بل دا شی که څه هم په ظاهرا باندې پاکستان د چین په مرسته په خپو ولاړ دی، خو له هغې نه علاوه پاکستان د امریکا، اسرائیل او د برطانیا په زور او طاقت باندې تر دې دمه ولاړ دی. که چیرته پاکستان د اسرائیلو خلاف ودرېږي نو دی به د امریکا او برطانیا او د اسرائیلو ملاتړ څخه لاس وینځي، چې دا یقیني خبره ده. دغه درې واړو د ملاتړ په ختمېدو سره به پاکستان ډیر زر خپل ځواک، طاقت او نوم لاسه ورکړي. که چیرته پاکستان د اسرائیلو سره یو ځای ودرېږي، که چېرته پاکستان د اسرائیلو سره یو ځای ودرېږي نو تر ټولو د مخه د خپل ولس د غبرګون سره مخ کېږي، ځکه چې د پاکستان ولس الحمدلله مسلمان ولس دی. که څه هم د پاکستان حکومت او فوز کې ډېرې خامیانې شتون لري او د امریکا او د برطانیا په ویناو باندې کارونه ترسره کوي، خو ولس الحمدلله مسلمان ولس دی، په دین او اسلام باندې په مسلمانانو باندې خفه کېدونکی ولس دی. نو که چېرته پاکستان د اسرائیلو په طرفدارۍ کې ودرېږي نو تر ټولو د مخه به دی د خپل ولس د غبرګون سره مخ کېږي. دوهمه وجه چې پاکستان د اسرائیلو سره یو ځای نه ودرېږي وجه دا ده چې د پاکستان د 20 نه تر 25% پورې نفوس هغه شیعه دي. تاسو به دا هم اورېدلي وي چې شیعه د نړۍ په هر ځای کې وي د ایران حکومت د هغوی سره ځاني، مالی او وسله والې مرستې کوي. همداراز تاسو به دا هم اورېدلي وي چې په پاکستان کې هر وخت د شیعه
او سنیانو ترمنځ جګړې رامنځته شوې دي. دا به هم اورېدلي وي چې د ایران لخوا شیعاګانو ته وسلې هم ورکړل شوې دي او پاکستان نه غواړي چې د انډیا ترڅنګ د ایران سره هم په جګړه او یا په تاوتریخوالي بوخت شي. همدا لامل دی چې یو څو کاله مخکې د محرم په ورځ باندې په 10 محرم باندې شیعاګانو په اسلام آباد کې په یو مدرسه حمله وکړه او تقریبا 150 کوچني ماشومان سنی ماشومان هغه حلال کړل. پاکستان مکملا په دغه خبر باندې په دغه واقعیا باندې پرده واچوله، حتی تر دې پورې چې ګڼ شمېر پاکستانیان هم له هغوی څخه خبر نه وو، ځکه چې دغه خبر په خپرېدو سره په پاکستان کې د شیعاګانو خلاف بغاوتونه را پرسیره کېدل، بغاوتونه به شروع کېدل، جنګونه به شروع کېدل او پاکستان په یو کورني جنگ باندې اخته کېده. همداراز په 2015 میلادي کال کې عربانو یا سعودي عرب له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې د متحده عرب اماراتو په شمول دوی د حوثي یاغیانو چې د ایران لخوا تقویه کېدل په هغوی باندې بمباري وکړي، خو پاکستان چون له ایران څخه ویرېده او نه غوښتل چې د هند ترڅنګ د ایران سره هم خپل تعلقات رنګلي کړي، د دغه هوایي حملو څخه ډډه وکړله. دو وجوهات شو: د خپل ولس د غبرګون، همدارنګه د ایران دښمني، او درېیمه خبره OIC Organization of Islamic Countries د اسلامي هیوادونو یو ګروپ، یو ډله ده، یو ارګنایزیشن دی چې په دې کې پاکستان د کشمیر په مسله کې د هند پر وړاندې سخت زیات ملاتړ لري. یعنې دغه اسلامي هیوادونه د هند پر وړاندې د پاکستان ملاتړي دي او په هر وخت د کشمیر په مسله کې د پاکستان سره ولاړ دي. خو که چېرته پاکستان په ښکاره باندې د اسرائیلو سره ودرېږي، نو د OIC یا د اسلامیک هیوادونو لپاره به د هند، پاکستان او اسرائیل ترمنځ هیڅ کوم توپیر پاتې نشي او پاکستان سره به خپلې اړیکې ختمې کړي چې دا به د دې لامل وګرځي چې ډېر زر به پاکستان کشمیر له لاسه ورکړي. نو ګرانو کتونکو، د دې ویډیو لنډیز همدا شو چې پاکستان که څه هم په ظاهرا د اسرائیلو خلاف غږیږي، خو په اصل او حقیقت کې د اسرائیلو تر ټولو نږدې ملګری دی او د هغوی دغه سیاست دا به تر هغه پورې چې تر څو پاکستان د ځمکې پر مخ شتون لري، دغه سیاست به هم شتون لري، په ښکاره د اسرائیلو خلاف او په پټه د اسرائیلو ملګری او ملاتړ به وي. ګرانو کتونکو، تاسو څخه هم دا پوښتنه کوو چې آیا تاسو د پاکستان او د اسرائیلو د تعلقاتو په اړه څه نظر لرئ؟ په کمنټ کې د خپلې رائے د نظر او د ځواب لیکل مه هېروئ. تر بیا دمه و په پاک الله سپارم. د الله په امان.